نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د معراج په شپه تلو معراج ته، نو په دغه سفر کې په لار کې یو ځای کې یو بوډۍ هغه د لارې اړخ ته ولاړه ده او پیغمبر علیه السلام ته آواز وکړو چې دې خوا وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین او سره میکائیل علیه السلام. جبریل علیه السلام ورته وایي چې دې ښځې ته دې بوډۍ ته مه ګوره. بیا مخکې یو بوډا سړی دی هغه ورته آواز وکړو چې دې پله وګوره. جبریل علیه السلام ورته وایي چې دې بوډا ته مه ګوره. بیا جبریل علیه السلام ورته وایي چې ته څه پوه شې دا څوک ووایي نه؟ وایي دا بوډۍ ښځه دنیا وه او دا چې دا په دې بوډا حالت کې ولید نو د دې عمر دومره دی، بس دا ټول عمر د دې تیر شوی دی، کړشپه بوډۍ ده او دا اوس درنګ دی ساعت ته دا هلاکېدو والا دی، یعنی قیامت را روان دی. او دا کوم بوډا چې تا ولیدو نو دا شیطان و. که د دې شیطان په آواز باندې ته دته متوجه شوی وې او د طرف ته تللی وې نو دې شیطان به ستا امت ګمراه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ونه کتل او په هغه سفر کې په نیغ تیر شو. دغسې اوس دی هغه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښکارېدو او موږ ته ښکاریم نه چې یو شی تا ته په سترګو باندې نه ښکاري، بیا دغه صرف وسوسه ده بس او هغې پسې تلل، نو دا نقصان دی او خساره ده.